بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو چیف سیکرٹری صاحب اور آئی جی صاحب کو دیر آنے پہ ویلکم کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اصولی طور پہ یہ بات تسلیم کرنی چاہیے۔ بہتر ہوتا کہ یہاں آئی جی ایف سی بیٹھے ہوتے اور یہ بات ہم ان کے سامنے کہتے ہیں، لیکن وہ نہیں بیٹھے ہیں اور ان کے نمائندے آپ ہی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جب ملٹری کے ساتھ آپ کی میٹنگز ہوں گے، کور ہیڈ کوارٹر میں ہوں گے اور دوسری ذمہ دار فورمز پہ ہوں گے، تو آپ ہماری یہ بات پہنچا دیں کہ انٹرنل سیکیورٹی بنیادی طور پہ پولیس کا کام ہے، اور جب تک انٹرنل سیکیورٹی کے لیے پولیس اور سول ایڈمنسٹریشن کو مضبوط نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک پاکستان کے اندر ملیٹنسی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، فوج اور ایف سی بارڈرز کی حفاظت کرتی ہے۔ جب آپ 15-20 سال مسلسل جنگ کے نتیجے میں اپنے فوج کو، اپنے ایف سی کو چیک پوسٹوں پہ بٹھائیں گے اور وہ پولیسنگ جاب کرے گی، وہ لوگوں کو چیک پوسٹ پہ چیک کریں گے، تو ان کا جو رعب ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ پھر فوج سے نہیں ڈرتے ہیں، پھر ایف سی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ جو انٹرنل سیکیورٹی ہے، ایک پالیسی اس لیول پہ اس بات کو اٹھائیں۔ آپ ہمیں کہتے ہیں ہم تو الیکٹڈ پوزیشنز پہ نہیں ہیں، ہم آ کے ایکسپلین کرتے ہیں کہ آپ انٹرنل سیکیورٹی پولیس کے حوالے کریں، اس کے لیے سول ایڈمنسٹریشن کو اسٹرینتھن کریں۔ یہ ایک اصولی بات ہے، اور میں اس لیے اردو میں کہہ رہا ہوں کہ آئی جی صاحب بھی ہے اور باقی لوگ ہیں کہ وہ سن لیں۔ اور دیر نے ایک ماڈل اسٹیبلش کر دیا ہے، دیر کے اندر انٹرنل سیکیورٹی کے لیے ایک ماڈل اسٹیبلش ہوا ہے کہ سول ایڈمنسٹریشن اور پولیس نے مل کے امن قائم کیا ہے۔ لیکن اس کام کے لیے لوگ آپ کی تعریف آپ کے سامنے کریں گے، لوگ جرگوں کے اندر عموماً اٹھ کے اپنے افسران کی تعریف کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سچ بات کہنی چاہیے۔ سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ مورچوں کے اندر لڑے ہیں، چیف سیکرٹری صاحب حقیقت دادے جو مورچوں کے سره کم خلکو جنگ کړي ادې وخت کې ګیلمن دي، په زړونو کې خفګان دی، دا یو لیټر زما مخې ته پروت دی، دا د آی جي صاحب په نوم باندې لیکلی دی، او دې وخت کې عملاً پریکټیکلی اتن دره، شنګاړه دره، نصرت دره، سونی دره، د دې خلک خپل سیویلینز په مورچو کې ناست دي، خپل حفاظت کوي، سیویلینز په مورچو کې ناست دي، خپل حفاظت کوي۔ نو تاسو ته که څوک دا وایي چې یاره سب ٹھیک ہے، نه راته غلطه وایي، او په دې مجلس کې به مونږ حق خبره کوو چې لکه کوم د دې خلکو، مونږ د دې خلکو نمایندګان یو، مونږ چې دلته د دې خلکو خبره نه کوو، نو دا مونږ منافقت کوو، دوکه به کوو۔ نو د دې وجې نه ستاسو ډپټي کمشنر اور ستاسو ڈی پی او، ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او سب دونوں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے، آپ کو معلوم ہے وہ لوگ کون لوگ ہیں، وہ جو عملاً مورچوں کے اندر موجود ہے کہ ان کے کیا مسائل ہیں، ان کے مسائل کو حل کرے۔ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو پیدا ہوا ہے نا، اس کو ختم کرے، یہ بالکل پیدا ہوا ہے، اس میں موجود ہے۔ درېیمه خبره دا کوم چیف سیکرټري صاحب چې تاسو ته ښه احساس دی په دې وخت کې د دې خبرې، او تاسو پلس په تاسو ته ریپورټ کیږي، زموږ د جنګونو د پالیسیانې د ملیټري چې کوم پالیسیانې دي یا زموږ د سیکیورټي پالیسیز دي، دې پالیسیانو کې تسلسل نشته دی۔ دا پالیسي کله د ایکان پالیسي شروع شي او دلته افغانستان کې جرګې وشي او خلک راواوړي، او کله فوري طور ملیټري اپریشنز شروع شي، د دې وجې نه د پالیسیانو کلیریټي ډېره زیاته ضروري ده، او خلکو یو ټرسټ ډیفیسټ موجود دی۔ دې جنګ ته خلک اوس هم د شک په نظر باندې ګوري، که تاسو څوک دا وایي نه وایي که نه، دا به ته غلطه وایي، اوس هم عوام دې جنګ ته د شک په نظر باندې ګوري، د خلکو اعتماد راوچت کوي۔ او څلورم او اخري خبره دا ده چې دا جنګ چې دی دا څه لوکل دغه نه دی، لوکل د کرمنلز خلاف اکټیویټي نه ده، دا څه د کار سنیچنګ او د موبایل سنیچنګ جنګ نه دی، د دې یو بین الاقوامي ډایمنشن دی چې دلته یو غټ جنګ زموږ په دې ګاونډ کې شوی دی، د نیټو فورسز راغلي وو، د دې یو ریجنل ډایمنشن دی چې دلته چین دی، افغانستان دی، هندوستان دی، دا ټول خلک په دې ریجن کې اکټیو دي، او د دې یو لوکل ډایمنشن هم شته چې د دې بیا کوم کرمنل او دا هغه ایلیمنټ دی چې هغه ستا نه خفه دی، ما نه خفه دی، د قوم نه خفه دی، د حکومت نه خفه دی، هغه دغه ځای کې رایو شوی دی۔ نو د دې وجې نه د افغانستان سره ډیپلومیټک انګیجمنټ په دې کار کې د حد نه زیات ضروري دی۔ د افغانستان سره د ډیپلومیټک انګیجمنټ په نتیجه کې به دا معامله دغه کېږي۔ زه سپیشلی په بارډر باندې اوسېږم، دا چې کوم دا په دې لاین کې څلور پنځه شپږ ته خلک دي چې دا په مورچو کې ناست دي، دا بالکل په بارډر باندې اوسېږي، او دوی ته د دې خبرې احساس دی۔ د دې وجې نه تاسو چې کومو خلکو ستاسو دپاره ټوپک اوچت کړی دی، جنگ یې درله کړی دی، هغه خلک اون کوي، هغه خلک اون کوي، جن لوگوں نے آپ کے لیے بندوق اٹھایا ہے، جو آپ کے ساتھ مورچے میں لڑ رہے ہیں،
جو اب بھی آپ کے ساتھ مورچے میں ہے ان کو آن کرے، اس طرح ان کو آن کرے جس طرح آپ اپنے پولیس سپاہی کو آن کرتے ہیں، جس طرح آپ اپنے فوجی کو آن کرتے ہیں، جس طرح آپ اپنے لیویز کو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ جو اسلحے کی بات نجم الدین خان نے کی ہے، یہ بارڈر ایریا ہمارے سامنے، آپ نے یہاں ان سے اسلحہ اکٹھا کیا ہے، آپ نے ان سے کلاشنکوف اکٹھی کیے ہیں، آپ نے ان سے جو درمیانی لیول کا اسلحہ ہے، بہت زیادہ ہیوی لیول کا نہیں ہے، وہ بھی آپ نے ان سے اکٹھا کیا ہے. ان کے ساتھ بہت جو ملیٹنٹس ہیں ان کے ساتھ ایک لیتل اسلحہ ہے، ہائی ٹیک اکوپمنٹ اس کے ساتھ موجود ہے. تو کیا یہ دا راستہ ټوپک چې په دې ودی مقابله دی وکي د دې خلکو ګلی دي د دې دغه دي. ما پس یو وفد بلوز ماته دا جمی رجی صاحب د دالته په دې هتن دره کې د استاسو ډي پی او صاحب ته پته ده چې دا په لپ فرنٹ دغه د هفته لس ورځې مخکې ماته ټلیفون وکړو چې ته مالا د آی جی پی صاحب او د چیف سیکرټري صاحب او د آر پی او نه ټیم والا ریښتیا خبر ده چې ما د حوصله افزایي ځکه ورکړه چې مال چې د مسله د په خپل لیول باندې حل شي، د ډي سی او د ډي پی او په لیول حل شي. نو که دا مسله نه حل کیږي نو دا درخواست ما ته راکړی، زه په دې نه مخکېږم او تا ته هم درځم او آی جي صاحب ته هم درځم. نو دې وجې نه د دې مسلې حل کوي، د خپل سیول اډمنسټریشن ته مو وایي، خپل ډي پی او ته مو وایي، د دې چې کوم د اف سی زمونږ حکام دي هغوی ته مو وایي چې د دې خلکو سره کینی، مونږ مهمان ادا کرانی، وی آر گیسٹ اسپیکرز، ہم ایک دن کے لیے یہاں تقریر کے لیے آتے ہیں. یہ جو اصل لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ مورچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کے ساتھ بیٹھ کے ان کے مسائل حل کریں. شکریہ.